دوی اگر چې ما عموما یعنی هر ورځ یا د شپې چې علما راشي ټول قابل احترام دي، صاحب علم دي، صاحب استعداد او صلاحیت دي، او د لوی لوی علماو نه درسونه ویلي دي، تفسیر هم ویلی دی، حدیث هم ویلی دي، خو بیا تقاضا کوي د اجازت. نو ما عموما دا خبره شروع کوم د دینه چې اجازت خو په یو د دوو اساسو یا په دواړو اساسو اغوستی شي، یعنی یو د علو سند په اعتبار باندې چې دا سند عالی دی، یا د متعلقه شیخ یا ملا صاحب د تقوا په اعتبار. نو هر چې علو سند دی نو اوس ما ته معلومه نه ده چې زما سند تاسو نه عالي دی او ستاسو عالي دی، ځکه ما ته پته نشته ستاسو استادان او مشایخ ممکن ده چې ای سند زما نه ډېر عالي وي، په بار ته دي ستاسو تقاضا ده. نو په دغه علو سند کې خو زما څه کمال نشته، خو بس د فطرت او د الله فیصله وه چې هغه حافظو نه څه موقع میلاو شوه د استفادې کولو. او دویمه مسله د تقوا ده. نو د تقوا په اعتبار که څوک مانه اجازت غواړي دا خبره خو بالکل غلطه ده 100%. الله تعالی دې موږ متقیان کې خو کار ګران دی، تقوا نشته. او هر چې علو سند دی نو عبدالله بن مبارک صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې علو سند من سنن المحدثین، سند عالی قتل دا د محدثینو سنت دی. امام یحیی بن معین صراف او نقاد د حدیثو دی، ډېر لوی سړی دی، مسلکن حنفي دی. څه دی؟ مسلکن حنفي دی، خدا په حدیثو کې صراف دی. څه شی دی؟ صراف. موږ کوم ځای ووایو د حدیثو د درایه په کتاب کې وقال یحیی بن معین چې د حدیث متعلق ابن معین داسې ویلي دي، نو بس دا ټول ائمه په نسبت باندې بس دا ثابت ته ټاپاو لګېده چې یحیی بن معین هغه بس وکړت کوي. نو دی په حالت د نزع کې بلکې تاسو ته به ضمني خبره وکړم، امام بخاري رحمت الله علیه د تدوین د کتاب دپاره ځان باندې څو شرایط ښودي، خو یو التزام یې دا کړی دی چې زه به د حدیث کې صرف حدیث صحیح نقل کوم. څه به کوم؟ حدیث صحیح نقل کوم. اوس حدیث صحیح دا څه منصوص خبره نه ده چې حدیث صحیح دی. په نص کې راغلی قرآن ویلي دا حدیث صحیح دی که حدیث ویلي دي که رسول پاک ویلي دي، چا هم نه دي ویلي. دا تحقیقي مسله ده او دا هر محدث ځان له خپل تحقیق وي. زه ملګرو ته هم د حدیث صحیح کېدل اجتهادي مسله ده. د دې وجې دوه محدثینو په یو حدیث کې اختلاف شي، د یو په نسبت باندې صحیح وي، د بل په نسبت باندې ضعیف وي. حدیث خو وي په هر صورت، خو الله داسې ده لکه انسان صحتمند انسان او مریض انسان. مریض انسان هم انسان ده که انسان نه دی، و یو بېوقوفي موجود دنیا کې شروع ده. دا حدیث ضعیف دی، موږ یې داسې هنډل کوو لکه موضوعي چی، لکه فیک چی، د خدای یره نشته. د نبی علیه الصلاة والسلام خوف خدای پاک، منیر نیازی وایي چې خوف خدای پاک دلوں سے اتر گیا. دل موڑی سے تارا ذوق مطابق منیر نیازی سے وہی خوف خدای پاک دلوں سے اتر گیا، آنکھوں سے شرم سرور کونو مکا گئی. نو دا بعضې کسان پته نشته د ناپوهۍ د وجې که څه د حماقت د وجې دا حدیث ضعیف باندې داسې اطلاق وي لکه موضوعي چا ځان جوړ کړي. خدای رخوا کړه خو اجتهادي مسله ده. صحیح شو. نو امام بخاري رحمت الله علیه د خپل تحقیق پیش نظر هغه وایي چې زه به دې کې صرف احادیث صحیحه راجمع کوم. بیا یې دا هم ځان باندې التزام کړی دی چې هغه حدیث به راوړم چې دی په مرتبه د عزیز کې. د حدیثو بنیادي تقسیم هغه دوی خبر واحد او خبر متواتر. خبر واحد او خبر متواتر. هر چې خبر متواتر دی نو دا دومره تعداد روایت کړي چې د هغې تواتر علی الکذب اتفاق په دروغ باندې ممکن نه وي. نو چې دومره رواتو نقل کړي نه ته موږ څه وایو؟ متواتر. متواتر قطعي الثبوت وي، خو کله قطعي الدلالت وي او کله ظني الدلالت. صحیح شو. خو قطعي الثبوت دي ځکه متواتر دی. او دویم دی خبر واحد. خبر واحد دا بیا د علماو په نسبت باندې دا درې قسمه دی. یو دی خبر مشهور، یو دی خبر عزیز، یو دی خبر غریب. اگر چې بعضې محدثینو ابتداء تقسیم دیو ته کړی دی چې یو خبر واحد دی، یو مشهور دی، یو متواتر دی. نو په دې اساس باندې مشهور مقسم دی، په وړاندې صورت باندې دا قسم دی. د اطلاقات زمونږ د مشرانو دي، د لوی محدثینو دي، د ابن معین دي، د عبدالله بن مبارک دي. ځان سره یاد ساتئ. صحیح. نو په یو صورت باندې دا مشهور مقسم دی او په دویم صورت باندې دا قسم دی. وړاندین صورت باندې دا قسم دی او د دویم صورت باندې مقسم دی. نو خبرې
غریب خبر واحد نو دې کې بیا وړاندې دوه قسم دي نو یو پکې د خبره غریب او بل پکې د خبره عزیز خبره غریب هغه دی چې دا یو راوي نقل کړي او خبره عزیز هغه دی چې دا دوه راویان نقل کړي د دوه نو ذات نقل کړي د خبره مشهور وایي سو ورته خبره مشهور ورته امام بخاری دا هم التزام کړی دی چې زب اخبار عزیزه نقل کوم سبا کوم اخبار عزیزه نقل کوم خو بیا په هغه باندې لومبنی اعتراض دا واردي څه په واردي لومبنی اعتراض دا خو لومبنی حدیث خبر واحد راوړی دی غیر خبر غریب دی انما الاعمال بالنیات چانه نقل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ارده حدیث په دغه الفاظ بل راوی نشته بل راوی نشته نو بیا ته موږ جواب ورکړو چې معنا دا خبر عزیز نه بلکې مشهور دی خبر عزیز نه بلکې څه مشهور معنا ځکه چې دغه حدیث د مختلف الفاظ سره د نور صحابه هم نقل دی هغه معنا دا خبر مشهور مرتبه تر رسیدلې بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس امام بخاری امام مسلم رحمت الله علیه هغه التزام کړی په خپل جامع کې په یو بل طریقه هغه وایي چې په دې کتاب کې بزنه نقل کوم هغه حدیث صحیحه چې په هغې باندې اتفاق وي د ائمه اربعه د چا نو کوم دي ائمه اربعه دا اوس تاسو امتحان دی صحیح نو کوم دي ائمه اربعه بل از یو موري صاحب وایي امام ابو حنیفه د امام مالک د امام شافعي احمد بن حنبل د مالک د فقه نه وایم زه حدیث وایم نو باید حدیث ځان د ائمه اربعه د امام مسلم په نسبت باندې دا ځان سره یاد ساتئ دا به څه کوئ یعنی چې د کوم حدیث په صحت باندې څلورو امامانو اتفاق دی هغه وایي هغه حدیث راوړم یو د امام احمد بن حنبل یو د حافظ ابو زرعه او درېیم د امام یحیی بن معین څلورم د سید بن منصور یاد به یې درته که بیا ووایم امام احمد بن حنبل امام یحیی بن معین حافظ ابو زرعه او څلورم امام سید بن منصور د چا چې مسند د مسند د سعید بن منصور نو دا څلور کریټکس دي څه شی دي دا نقاد دي دا صراف دي د احادیث یعنی لکه څنګه چې دا ایکسچینج والا وي څه والا ایکسچینج والا دا کرنسي چې بدلوي را بدلوي نو هغوی ماهري په هغوی باندې ته فیک او کوټه کرنسي نشي هغوی چې کرنسي لاس کې واخلي لاس ورته وایي دا ټیک نه ده دا درکه جوړه شوې ده چرته نو دا څلور واړه امامان چې دي دلته چې حدیث وایي نو دوی فوري درته وایي دا درکه جوړ شوی ده صحیح امام مسلم رحمت الله علیه هغه وایي چې دا څلور امامان کوم حدیث په صحت باندې متفق دي نو زه هغه په دې کتاب کې راجمع کول غواړم خو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس حدیث ضعیف هم حدیث دی او حدیث صحیح هو دی حدیث نو حدیث صحیح دا څه ته ویلی شي نو د دې یو ښه جامع تعریف دی چې ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا عله پنځه خبرې دي په تعریف کې چې دا روایت کړی دی یو داسې راوي چې عدل دی تام الضبط حافظه قوي ده څه شی ده حافظه قوي ده د حافظې د قوت بس تاسو یو واقعه به ذکر کوم امام ترمذي رحمت الله علیه په دې اخیری عمر کې د شپې نظر کمزورې شوی و د شپې نظر کمزورې شوی یعنی موږ شبکور وایو یعنی شبکوري پرې راغلی وه نو دی په یو لار را روانو د شپې قافلې سره نو یو ځای ته چې په دغه لار راورسېد نو زر کېناسته ټیټ شه نو چې ټیټ شه داسې لکه سړی چې سر بچ کوي نو هغوی ورته وایي ته څه کې نو یې زه د شپې په دې لار راتلم 40 کاله مخکې نو یې دې څانګې را سر والی و د ونې څانګې دی را سر والی هغوی ویل دلته خو نه ونه شته او نه څانګه شته نه ونه شته او نه څانګه شته نو هغوی ورته وی امام ترمذي رحمت الله علیه ته وایي تاسو ځئ زه پاتې یم قافلې نه نو دلته په دغه صحرا کې شپه وکړه په دغه لار باندې او د ورځې دې نږدې کلي ته لاړ نو هغوی نه تپوس وکړو داسې مشر چې 80 کاله عمر یې څوک شته نو 2 ورته میلاو شو نو هغې ته تاسو ما سره لږ تکلیف کولی شئ نو ورته را روان شو نو هغه ځای ته یې راوستل وایي نن 40 کاله مخکې دې ځای کې ونه وه چې د هغې یو څانګه په دې لاره باندې راټیټه وه که سړي به سر کته نه کړ سر به یې ولو نو هغوی ورته وایي او داسې وه او وه وی بس صرف دغه تصدیق مې کو نو چاته بیا تپوس وکړو وی دا تصدیق مې دې لپاره کو چې د پیغمبر حدیث روایت کوم نو که زما حافظه د شپې کار نه کوي بیا مله حدیث روایت کول ناروا دي خبره ذهن کې راغله دې ته وایي احتیاط د محدثینو نو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل چې انقطاع پکې ني اعدال پکې ني
انقطاع پکې نه، اعدال پکې نه، تعلیق پکې نه. نو ما نقله عدل تام الضبط او بل بسند متصل، سند متصل وي من غیر شذوذ ولا علة. هر چې شذوذ دی نو په دې کې د علما اختلاف ما دی راي کې لیکلي دي چې د علما پکې اختلاف دی چې دا مخالفت د ثقه او سقنا اکه مخالفت د ضعیف دی د قوینا. نو ما دوه مذهب دي پکې نو چې هر یو وخت ځای ته شذوذ وي او علت د دې علت نه مراد علت خفي دی. څه شي علت خفي؟ علت خفي دی چې په اکثر محدثینو باندې خفي پاتې کیږي، خو دقیق النظر محدث یې نه تخکاره شي چې دا دې راوي دا روایت کړی دی نو د مروي عنه نه په عن باندې کوي. څه باندې کوي؟ په عن باندې کوي. نه طبيعت دوه سيزونه ګوري، یو دا ګوري چې دا راوي چې کوم دی یو ته مدلس خو نه دی، یعنی د خپل استاد نه ټوپ خو نه وایي چې ته بل چاته د خپل استاد نه ټوپ سړی ولي وایي، یا ورسره څه تعصب پیدا شوی او یا استاد دومره شهرت نه لري نو دی بیا وایي چې شهرت والا استاد ته نسبت کوم چې دا حدیث ما روایت کړی دی د دې فلاني استاد نه. صحیح شو. او بعض اوقات څوک داسې وي چې بغیر د هغه قوي سړی او تدلیس هم نه کوي، خو روایت په عن باندې احتمال لري چې شاید تیمیس کې بل راوي او د ډراپ کړي نو دا راوي که صحیح ثابت وي نو بیا د مدلس نه، یعنی مدلس نه ثابت نو بیا د حدیث مرفوع دی. څه دی؟ مرفوع دی. او بیا دا پته لګو چې دا رقم مروي عنه نه دی روایت کوي نو د سره ملاقات هم شته که نشته؟ سره ملاقات هم شته نو د امام بخاري د امام مسلم پکې اختلاف دی. نو امام بخاري وایي چې د دې لپاره شرط د صحت لپاره چې د راوي مروي عنه سره ملاقات مرتين یا مرتين ثابت وي، او کدا ثابت نه نو بیا حدیث منقطع دی. یا سره منقطع دی، اگر چې راوي ثقه دی خو حدیث منقطع دی ځکه چې ملاقات نه ثابت. امام مسلم رحمت الله علیه دلته کې لږ نرم غوندې دی، هغه بس امکان د ملاقاتي زمانه یو ده. څه شي ده؟ د ملاقاتو امکان وو. نو لوی عالم دی، لوی محدث دی، او مين سه اعتراض پنيشته نو چې بس نسبت کوي د شیخ ته هغه نه پیدا اوریدلې ځکه چې خدای رقم ځای دی، یعنی د کاټلنګ دی ادابل د مردان دی. نو کاټلنګ د مردان ته تل خو ګران دی او ملاقات هم خو په هغه زمانہ کې کدا سی بل فرض چې دا راوي د پاکستان دی او د مرویان هو د برتانیې دی نو چې بیا عن وین موږ د قابل قبول نه دی ځکه چې وسایل نو د ملاقات د امکان ملاقات نو خبره زين کې راځي. نو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا عله. نو دا پنځه صفات نو بیا د هر یو ندري اثرور اقسام د ضعیف راوځي. صحیح شو چې په عدالت کې فرق وي نو دینه پنځه اقسام راوځي. صحیح. او په ضبط کې فرق وي نو دینه متعدد اقسام راوځي. نو مالته درای کې داغه نقشې جوړ کړې دي چې دا د اقسام د ضعیف راوځي. او ضعیف حدیث دی او د ضعیف دا بل عقبر ضعیف پاتې نه دی، خو یا قوي شوی په مؤیدات باندې په متابعات باندې. صحیح. او یا قوي شوی د قرون مشهود لها بالخير په عمل باندې چې حدیث خدای یو مرګي یو ما ذکر وکړو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مستدل یو عالم د جامع صاحب نه هغه وی د حدیث ضعیف دی، ما د څه وجه ضعیف دی، څه وجه نه هغه یو راوی منشن کوي زهابی لیکلی دي چې دا راوی دا ضعیف راوی دی. نو ما ورته مې ده کومه سنه کې دا راوی نو هغه وی د فلانی وخت کې نو مې دا زمانه د امام ابو حنیفه نه مخکې وکړستو نو ویدار امام ابو حنیفه رستوا نو ما امام ابو حنیفه چې د حدیث مستدل کړي د زو پاغه باندې اثر دی ها هذا خرص ضعیف شوی دا هغه ضعیف نو وی شیخ بارك الله فيك والله هذا كان خطأ نسأل الله عز وجل المغفرة. نبارد غدیر عرض میں کو تاسو خدمت کی چې اوس امام یحیی ابن معین ذکر میں کو چې امام یحیی ابن معین رحمت الله علیه هغه حالت نظر کو رجال تاسو کو ویجی دی وخت اخیری خواهش مو یالکا الترشه وایلګ یو د 3 منټه انتظار وکړه. نو امام یحیی ابن معین حالت نظر کی علما ور سره ناس تاسو ته وکړه په دې اخر وخت کې ستا اخرنه تقاضا خواهش څه دی اخرنه تقاضا خواهش نه هغه ورته علو السند وثقه الروات سپاکان خلق ویسه نو دا وخت یو چې ما خواهش اخرانه دار چې هغه پلازم ګډوډ شو دغه پراپرټیم ګډوډ شو وايي دغه نیم ملک پیدا غسته وي
صحیح. خو امام یحیی بن معین ورته سوی علو السند وثقة الروات چې بس د سند د حدیث عالی وي او روات ثقه وي. دا مې اخرنۍ خواهش دی. نو بهر تقدیر د دې اجازت دپاره زمونږ اسلاف هغوی یو حدیث انتخاب کړی دی او هغه تفاولا کړی دی. اگر چې دا سند متصل کیږي په هر یو حدیث باندې خو تفاولا کړی چې هغې ته حدیث مسلسل بالاولیت وایي. سوی ورته حدیث مسلسل بالاولیت. انا دا روایت کړی دی امام سفیان بن عیینه. چا کړی دی؟ سفیان بن عیینه په خپل سند باندې روایت کړی. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی دا ډېر لوی صحابي دی او دا هغه سړی دی چې زموږ ته کار آسان کړی دی. ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې هی احادیث لیکله. حالانکه د حدیث څلور احادیث راغلي دي چې منع ده پکې د کتابت د حدیث لا تكتبوا عني غیر القرآن، لا تكتبوا عني غیر القرآن. او په دغه مضمون باندې څلور احادیث دي خو درې سندان ضعیف دي، نه هغې باندې بنا د مسلې نه کېږي. یو حدیث پکې قوي دی او صحیح دی، حدیث د ابو سعید خدري دی رضی الله تعالی عنه. هغه درې خو موږ یو سایډ ته کېښودل. خو دې څلورم سره څه وکړو چې نبي علیه الصلاة والسلام منع کوي د کتابت د حدیث نه. څه کوي؟ منع کوي د کتابت. موږ وایو خو عبدالله بن عمرو بن العاص به لیکل کول پیغمبر په خبر صلی الله علیه وسلم دې منع کړی نه دی، بلکې دې نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی وایي چې دا مشران دا مشران صحابه وایي ما ته وایي یا قریش راته وایي چې ته هر څه لیکې. نو کله نبي علیه الصلاة والسلام غوسه کې خبره کوي ته هغه هم لیکې. نو غوسه کې اوسړي نه ګډې وډې اوسي. نو مقصد چې د لیکلو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی اکتب، داسې خپله جمع مبارکې ونیولې، اکتب یا عبدالله کل ما یقولو فوالله لا یخرج منه الا الحق. وی دې ژبې نه څه راوځي دا سوای د رښتیاوو نه بل هېڅ نه وایي، که غوسه وي او که خوشحالې، دا سوای حق نه بل هېڅ نه وایي. چې څه وي نو لیکې. اوس بیا د ابو سعید خدري حدیث سره څه وکړو؟ ځکه حدیث کې تعارض پیدا شو. دته وی لیکئ ورته ابو سعید خدري روایت کوي لا تکتبوا عني غیر القرآن. بیا یې کې مونږ تعویلات کړي درې. یو پکې دا کړی دی چې دا د کتاب القرآن دپاره حکم و، ځکه دوه شپېته صحابه وو چې دا یې ډیوټي دا و چې قرآن به لیکئ. څه به کوئ؟ نو دا منه د هغې دپاره چې تاسو حدیث ګورئ مه لیکئ چېرته د قرآن نسخ او د حدیث الفاظ یو بل سره خلط ملط نه شي. او دویمه خبره دویم تعویل مونږ په هغې کې کوو چې لا تکتبوا عني غیر القرآن ای مع القرآن فی نفس الصفحه، چې په هغه صفحاتو یا په هغه سرمنو باندې حدیث مه لیکئ چې کوم باندې تاسو قرآن لیکئ چې خلط ملط ونه شي. خلط ملط ونه شي. او درېیمه دا چې موږ نبي علیه السلام دا ابتدا کې کړو خو بیا وروسته دا عمل منسوخ او نسخ باندې دلیل څه دی؟ عمل د دې راوي ابو سعید په خپله، ځکه چې ابو سعید خدري په خپله هم لیکل کول. نو دا امکان کېدی شي چې یو صحابي به قصدن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حکم مخالفت وکړي وایي. صحابي چې د روایت خلاف وکړي دا خو ثابته ده امام صلوات الله علیه په نیز باندې چې دا عمل بیا متروک دی یا منسوخ دی، ځکه صحابي د خپل روایت خلاف عمل کړی. نو کتابت نو عبدالله ابن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی. دا عبدالله ابن عمرو بن العاص دا زوی د عمرو بن العاص، او عمرو بن العاص فاتح د مصر او د افریقا او ډېر لوی صاحب. مرګورو ته ووایي ما څلور صحابه دا په حیثیت د سیاستدانانو مشهور دي، سټیټسمین چې ورته وایي انګلیش کې. نو دا سټیټسمینانو یو حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ، دویم حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه، دریم سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه، څلورم معاویه بن ابي سفیان. نو دا څلور واړه دا سټیټسمین دي صحیح. او د دوی د انداز سیاست نه مونږ ټول سیاست زده کوو. امام ابو الحسن الحبیب الماوردی او علامه ابن فرحون هغه زیات تر دې حواله ورکړي چې معاویه داسې وکړل، عمرو بن العاص داسې وکړل، سید بن عامر داسې وکړل، څلورم یې څوک وو؟ عمر فاروق رضی الله عنهم اجمعین. دا سټیټسمین دي. بهر تدبیر عبدالله بن عمرو بن العاص هغه دا حدیث روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. مهربان خلق راحمون څوک دي؟ چې مهربان خلق يرحمهم الرحمن، مهربان ذات په دې باندې مهرباني کوي. دا ساده پښتو کې ترجمه دي. مهربان خلق مهربان ذات په دوی باندې مهرباني کوي. ارحموا من في الارض مهرباني کوي په هغه مخلوق چې په ځمکه کې اوسېږي. يرحمكم من في السماء هغه مهربان چې اسمان کې دی به تاسو باندې مهرباني وکړي. نو زمونږ اسلاف هغه عموما دا حدیث روایت دي د اجازه د حدیث لپاره. نو ما هم دغه روایت کو اوس سوره پورې چې د سند اعتبار دی ما ته اجازه د حدیث ملاو د شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالحلیم صاحب رحمه الله نه هغوی ته اجازه ملاو د شیخ مدنی
حضرت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ ته حضرت شیخ الهند حضرت شیخ الهند صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته د حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی او مولانا شیخ احمد صاحب گنگوہی دواړو نه او هغه دواړه ته اجازه د حدیث ملاو د شاه عبد الغنی نه حضرت شاه عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته شاه محمد اسحاق نه شاه محمد اسحاق ته شاه عبد العزيز نه او د شاه عبد العزيز ته امام ولی الله نه او امام ولی الله دا سند د تلمیذ په سر لیکل دي که تاسو نه کتلې هغه زوړ چاپ تلمیذ وګورئ دا په سر باندې د شیخ ابو طاهر کردی المهاجر المدنی خو د یو بل شیخ هم دغه نه ویجه تاسو ته ابو طاهر کردی دغه مدینه حرم کې التبه درس حدیث کو خو شیخ عبد الله مالکی دی د حرم مکه کې نو حرم مکه کې شیخ عبد الله مالکی هم د اطراف د حدیث ویلو او اجازه ته وغوښته نو بیا دغه سند بخپړوا دی الته متعارف دی او معروف دی دویم مت اجازه د حدیث ملا حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت اجازه د حدیث ملا شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب غروشتوی نه حضرت شیخ نصیر الدین غروشتوی ته اجازه د حدیث ملا او خواجہ قمر الدین صاحب پنجابی نه خواجہ قمر الدین صاحب رحمه الله ته اجازه د حدیث حاصلو د مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نه او بیا مخپوړان دي او سلورم د حدیث اجازه مال بلاو در حضرت استاد الحدیث مولانا محمد علی صاحب سواتینا مولانا محمد علی صاحب ته اجازه د حدیث ملاو در شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نه حضرت شیخ الحدیث صاحب ته اجازه ملاو در مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب د بدل المجهود نه دا به مولانا خلیل احمد صاحب فریاد ساتي سبا ساتي یعنی ابو داود دومره خسته شرح عربو لیکلی دا نه عجمو لیکلی دا لکه بلکې دې کې به یو د مزه خبره تاسو ته وکم شیخ الحدیث صاحب وای لکه شیخ الحدیث صاحب شیخ سرکار کو بدل المجهود باندې وې د شپې دوم سخت باران او یخنی وا تور تمو نو خوب مې وکړ ان نبی علیہ السلام په خوب کې وکړ نو ماته زکریا به ما ویجی وې د فلانی حدیث کې نه چې کو توجیه ترجیح ورکړي دا ما مقصد نه دی دانش کوم کې کوم توجیه ترجیح ورکړي دا زما مقصد نه دی نو شیخ وای زوی یې دم را پاسې ده وې ما خدای چې سارا پوری چته مړ نشم او دا خبره واضح نشي انو دا خو به یو غلط توجیه ده مونږ ترجیح ورکړی دا به شایشي ته قیامت به چلیږي سور عذاب به خدای راکړي نه لاټین مې بلک انو بیا را روانو په تیاره کې مې وکتل چې ورانه په دې باران کې په سخت یخنۍ کې وای چې دا ما په شان سوق د شپې را پاسه نه چې قریب رالو نو در سره پولیس سره مولا خلیل احمد صاحب وی ما السلام علیکم وعلیکم السلام وی ما ورته چرته دی وی آپ کی طرف آ رہا تھا میں حضرت میری طرف کیوں افراط میں رسول پاک تشریف لے آئے اس نے کہا آج کی وہ توجیہ وہ صحیح نہیں ہے وہ جو آپ نے ترجیح دی ہے وہ میرا مقصد نہیں وہ مورتے حضرت دا خوب ما مو که تاسو طرف تر روانه نه بس بیا شیخ لاړم او توجیه مو صحیح کړه صحیح نو ارته خو دې اسماعیل زکریا صاحب هغه ته مولانا خلیل احمد صاحب نه مولانا خلیل احمد صاحب مولانا شیخ احمد صاحب گنگوہی نه او بیا ماته حدیث بیراو نو موته دارالعلوم دیوبند حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نه اور مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تجارت حدیث بیراو امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری نه علامہ انور شاہ سے حضرت شیخ الهند او بیا وړاندې سند نو دعا وکي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین الله تعالی مونږ علم او فهم د قران او حدیث دواړو راکړي الله تعالی مونږ د خپل اسلاف د اوی په طریقه باندې روانو ساتي پروردگار علم زمونږ د اسلاف ټول دین ډېر خدمت کړي خدای رینه قبول کړي پروردگار علم چې د دې په واسطه باندې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره منسلک او متعلق الله تعالی مونږ منسلک وساتي خدای مونږ منسلک وساتي تاسو کوم کسان چې مناسب غنئ نو سند ورته ما ذکر کو او سمرګری وای د تفسیر اجازه ته نو ما تفسیر اجازه تاسو لوسته خو د شیخ القرآن صاحب د پنداین او مو خو اجازه مې غوښته د شیخ القرآن صاحب شاه منصور نه او دواړه دا شاګردان او اجازه حدیث ورته ویلاو د مجتهد په قرآن مولانا حسین رحمت الله علیه حضرت مولانا حسین رحمت الله علیه هغه ته اجازه ملاو د تفسیر ذات مولانا محمد منصور صاحب نانوتوینا اعظمون سند بچا سره وی نو بیا هغه سند نه تاسو ته اجازه ته په دغه سند باندې تفسیر نقل کوی او حدیث نقل کوی الله تعالی تاسو ټول د علم عمل ترقی درکړي